بسم الله الرحمن الرحیم. چهارم اسماء افعال وان بر دو قسم است. توجه جی مویلتم فصل لے پدی کی راتا دا اسمی غیر متمکن اتا اقسام بیانی. اول نمبر زمائر دی کے منگا تعریف د زمائر کڑے ہو بیم پنځه اقسام او د هر یو قسم سل صيغه بیان کړي وي. تعریف دا مضمرات د مضمر جمع ده او دا غیسم ته ویل کیږي چې دلالت کوي په متکلم باندې په مخاطب باندې په داسې غایب باندې چې مخکې ذکر شوی. بے پنځه اقسام مرفوع متصل مرفوع منفصل منصوب متصل منصوب منفصل مجرور متصل د هر یو صلی صيغه وي او به وجه د بنا و د ذکر مبني دي چې دا مرجع ته محتاج دي نو احتیاج کې بشان د حروف شو. به اور بس دویم نمبر اسماء اشارات هغه کې مول تعریف کړو. اسم اشاره دا اسم ته ویل کېږي چې وضع شوی د پاره د مشار الیه د تعین او به دویم نمبر د دې د صيغو بیانو دیار ل صيغه مول ذکر کړی وي او به دریم نمبر دیار ل صيغه وی کنه صحیح ده. ذا و ذانی زین و تا و تی تی صحیح ده. به دریم نمبر وجه د بنام ذکر کړی و. د بنا وجه دا و چې دام حروف سره مشابهت لري احتیاج کې ځکه دام مشار الیه ته محتاج وي. اور سره یو بل باسم ذکر کړی و اخیره کې هم دا ویلو چې د اسماء اشارات چې دي کده دینه بس نکره راشي نو دا به مبتدا یا به خبر وي د خبر بوجه به مرفوع وي. کده دینه بس معرفه راشي او د عالم یا د مضاف په شکل کې معرفي به هم دا مبتدا وي هغه خبر وي او هغه به مرفوع وي بنا بر خبریت. او کده دینه بس معرب باللام راشي نبی علماء څلور تراکیب بیانوي. موصوف صفت دی لنډه دا دغه اسم له بددي ولا اعراب ورکه او کا مبین او عطف بیان دی او که بدل او مبدل منه دی او څوک ورته مبتدا او خبرم وای. به دریم نمبر کې اسماء موصوله او دغه تعریف هم کړو. دا اسماء او تویل کیږي چې جزء جمله نه تمامیږي مگر پسلې سره او باعید سره. بهم د دې صيغو بیان کړو او وجه د بنا مول ذکر کړو چې دام د حروف سره مشابهت لري احتیاج کې سلې ته محتاجي. او به څلورم خبر دي کوم کړو چې د ترکیب کې سو حقيقي نوم ویلو کله مسند الیه واقعي مبتدا کله فاعل کله خبرم واقع کیږي کله مفعول بهم واقع کیږي کله مجرورم واقع کیږي. اوسنوي سبق دا وخت چې څلورم نمبر د اسم غیر متمکن په اقسامو کې اسماء افعال دي. یو بد اسماء افعال او تعریف کو یو بد دي دوا اقسام بیانو او دریم نمبر د بنا وجب ور بیان کو دا ولی مبني دي. اسماء افعال اسماء جمع د اسم دا افعال د فعل جمع دا. نو اسماء افعال معنا دا جمع اسماء افعال جمع د اسم فعل شولا. اسم فعل تعریف چره ما کان بمعنى الامر والماضي صاحب د کافی تعریف دا کړی دی. دا غ اسم ته ویل کیږي چې په معنی د امر باندې وي یا په معنی د ماضی باندې وي. دا تعریف شو. داغه اسم ته ویل کیږي چې په معنا د امر وي یا په معنا د ماضی وي. خبره ختمه. چای تعریف داسې کړی دی اسم فعل
دا هغه اسم ته ویل کېږي چې اصل وضع کې اسم وي، یعنی اصل کې وضع د اسمیت د باره شوي او به رستو عربو استعمال کړی د فعل په معنی کې. هغه اسم ته ویل کېږي چې په اصل وضع کې اسم وي، استعمال شوی په فعل کې. خو یاد ساتئ گردان به د فعل بشان نه کېږي او خواص به کې د فعل بشان نه موجود. نو موږ به ورته ګورې بهر حال اسم وایو اگر که معنی د فعل ورکوي. اصل وضع به اعتبار سره به ورته څه وایو؟ یعنی اجرا کې موږ داسې نه وایو چې د کلمې درې اقسام دي او دا پکې فعل دی، بلکې څه به وایو؟ اسم دی. ځکه دا قسم د اسم غیر متمکن دی، داسې ده که نه؟ او اسم غیر متمکن قسم د اسم دی، نو اسم شو. برحال دو تعریفه، ما کان بمعنى الامر والماضي، یو دویم هغه اسم چې وضع د هغه کلمه چې وضع د بار د اسم شوي او به استعمال شوی د فعل په معنی کې او خواص د فعل پکې نه وي، گردانې بشان د فعل نه کېږي. دا خو تعریف شو. دویم نمبر اسماء افعال تقسیم، دا په دوه قسمه معنی دي. یو هغه چې په معنی د امر حاضر دي او دویم هغه چې په معنی د فعل ماضی سره دي. اسماء افعال دوه قسمه، یو هغه چې په معنی د امر حاضر دي او دویم هغه چې په معنی د فعل ماضی دي. کم چې په معنی د امر حاضر دي څلور صيغې ذکر کړې دي، خو ډېرې دي ښه. او کم په معنی د ماضی دي دا غي درې دي، دوه صيغې ذکر کړې، راځي بیان یې کوو. ګورئ وته چهارم اسماء افعال وان بر دو قسم. اول بمعنی امر، چې په معنی بمعنی امر حاضر چې په معنی د امر حاضر وي، لکه رویدا او بلها، دا متعدی دي. رویدا معنی پریدا، دا دوړه سید متعدی کا. او بلها په معنی د دع پریدا، او رویدا معنی د مهلت ورکه امهل، بلها معنی پریدا. او هيا هل بمعنى دراشا، هيا هل الصلاة على الصلاة وهيا هل الصلاة، دول یو معنی ده. او دغه شان هلم معنی ده راشا. نوري صيغې دي د امر په معنی باندې، لکه امين معنی ده استجب، امر په معنی ده. صح معنی ده اسكت، برادر شي صح. مهما د مکوا، او دغه شان علیک معنی د الزم، دونک معنی د الزم، دا ټول اسماء افعال دي په معنی امر حاضر. برحال اول قسم هغه اسماء افعال دي چې په معنی د امر حاضر دي. کړي تعریف کوم ویل شو، تعریف کول شو داسې بوایو. اسماء افعال کوم چې په معنی د امر حاضر دي، داغه کلمې ته ویل کېږي چې اصل وضع کې اسم یو به استعمال شوی امر حاضر په معنی کې. دوم به معنی فعل ماضی، د دې په تعریف داسې کو، دا اسم ته ویل کېږي چې په اصل وضع کې اسم وي او استعمال شوی به په معنی د ماضی کې. به معنی ماضی فعل ماضی چون هیهات شتانا او یو ورپسې بل سرعانا. هیهات په معنی د بعد، شتانا په معنی د افترق، او سرعانا په معنی د جدائی جلتی ویما. پوه شلو بدی تعریف وشو، تقسیم وشو، او د هر قسم هم تعریف وکړلو. نو وجد بنا به بیان کول کدا مبني ولی دي، ځکه یا خو په معنی د امر حاضر دی هغه مبني اصل له، یا په معنی د فعل ماضی دی هم مبني اصل دی. نو دا د مبني اصل په معنی دي. نو مخکې تدیر شي. پنجم اسماء اصوات. پنځم نمبر اسماء اصوات دي کې هم تعریف کو او د دې کې می صيغې دی به بیان کو، به بدلتم د بنا وجه بیان کو. نو درې باسه بشي. اسماء اصوات جمع د اسم صوت دا. صوت आवाज ته ویل کېږي لغت کې. استراکی
دا هر هغه اسم ته ویل کېږي توجه جی چې په وخت د حاجت کې دا هغه اسم ته ویل کېږي چې په وخت د طبيعي حاجت کې ذکر کېږي یا پکې یو حیوان ته आवाज کېږي دوا یا پکې د یو حیوان आवाज نقل کېږي درې دا اسم ته ویل کېږي چې په وخت د طبيعي حاجت کې ذکر کېږي یا پکې حیوان ته आवाज کېږي دوا او یا پکې د حیوان د आवाज نقل کېږي درې پوه نه شولې په وخت د طبيعي حاجت کې ذکر کېږي لکه سړی مړی تازه کوي اوه کوي یا ټوخیږي طبيعي حاجتي او حیوان ته پکې आवाज کېږي لکه عربی کې خپل आवाजونه دي موږ چې دلته چرګانو ته आवाज کوو کشي عام مرغو ته قلې وایو دغه شان د حیواناتو ته کوم आवाजونه کوو نورو ته سپي ته څه وایو پیشو ته پشي وایو وغیرہ او دریم یا پکې د حیواناتو د आवाजونو نقل کیږي لکه قارغه په باره کې موږ وایو قاق قاق کوي سپي داسې کوي کوتره داسې کوي چرګه داسې کوي دا هغه आवाजونه نقل کوي کنه دا ټول اسماعي اصوات دي په تعریف پوه شوي صاحب د کافی تعریف داسې کړي کل لفظ حکي به صوت دا هر هغه لفظ ته ویل کېږي چې بده سره د आवाज حکایت وشي یعنی د حیوان لکه غاق د قارغه د پاره او سویت به البهائم یا بده سره بهائم ته आवाज وشي فالاول كغاق والثاني كنخ اخ کې نولو د باریس اخت आवाज کوي نو ماول تعریف باور لکو وشو دیم نمبر د دې کې میسیغي دي نو راځي ورلا اسماء اصوات چون اوح دا شان اوف دا غدي چې طبيعي توري خلق ذکر کوي او بخ د خوشحالي په وخت کې عرب بخ لفظ وي او نخ دا غدري ولا طبيعي شوها څلور ولا اوف او بخ او نخ دا هغه شو چې حیوان ته به आवाज کیږي وخت کینول د بارا او غاقه دا هغه شو چې کله حکایت د یو حیوان د आवाज بګي نو تعریف مو شو د صيغو بیان مو شو وجد بنا سره مولي صاحب دا ځکه مبني دي کنه چې دا ترکیب کې نه واقع کیږي دا خپل عامل سره نوې مرکب نو بس مبني شو شپږم نمبر اسماء ظروف څه مشکل خو نشته کنه دې کې هم تعریف کوو د اسماء ظروف به دې کې میسیغي دي داغي بیان وکاو او هر یو سره به وجه بنا ذکر کوو تعریف اسماء ظروف د اسم ضرب جمع دا اسم ته ویل کېږي اصطلاحي تعریف دا اسم ته ویل کېږي ضرب خپل معنی د لوخه لغوي معنی اصطلاحي تعریف دا اسم ته ویل کېږي چې وځ شوی د بار د ظرف زمان یا د ظرف مکان دا اسم ته ویل کېږي چې وځ د بار د ظرف زمان شوی یا د ظرف مکان بس خبره ختمه خپل به ته ولګېدل چې دوه اقسام دي تعریف نه یو د ظرف زمان وي بل د ظرف مکان ظرف زمان هغه اسم ته ویل کېږي چې وځ د بار د زماني شوی ظرف مکان هغه اسم ته ویل کېږي چې وځ د بار د مکان شوی رسوبي حجی دا تعریف شو ور سره تقسیم مو شو به مویل د صيغو بیان وکاو نو د ظرف زمان خپل صيغې دي ظرف مکان خپل ششم اسماء ظروف اول نمبر ظرف زمان چون اذ دا ولی مبني دي زکه دا د ماضی د بار راځي ماضی مبني نو اذا ولی مبني دي زکه دا د شرط په معنی راځي او شرط د بار اصل کې څوک راځي ان خو حرف دی نو دا د حرف په معنی رااله متى كيف ايانا امسي ايانا تدري متى كيف ايانا
دا درې وړه ځکه مبني دي چې دا په معنا د استفهام راځي او استفهام د پر اصل کې څوک د حمزه ده نو دا د حرف په معنا باندې راځي او امسی دا د ماضی په معنا باندې راځي ځکه مبني دي او به ورپسې مز او منذ دا اسماء دي اسماء ظروف زمان دا ځکه مبني دي چې دې شکل مشابهت لري د حروف سره هغه حروف چې کوم جره دي مز او منذ حرف جره کوم دي کنه بهر حال شکل به اعتبار سره د حروف سره مشابهت شو هغه مبني اصل دا ور سره مبني شو قد تو دا د بار د ماضی راځي او عوضو دا د بار د مستقبل راځي ښا نو قد تو راځي د بار د ماضی د استغراق عوضو راځي د بار د مستقبل د استغراق او استغراق د بار اصل کې څو کې الف لام حرف دی حرف به معنا معنی شو او ورپسې قبلو بعدو دیر بار درې حالتونه ذکر کړی دا مطلقاً مبني نه دي تاسو ته کې دی دا تاسو ټول د مخکې نه یاد می مشهور مسله ده قبلو بعدو درې حالتونه دي اول نمبر چې مضاف الیه لفظ کی ذکر وی دویم نمبر چې د قبلو او د بعدو مضاف الیه لفظ کی نوی ذکر او نیت کې هم نوی مراد د دوالو صورتونو کې به معرب وي کدا قبلو او بعدو دا خپل مضافي او د دې مضاف الیه هم ذکر ویو دا د خپل مضاف دي او د دې مضاف الیه چې دا غ لفظ کوم نه د ذکر او نیت کوم نه د مراده وګورئ د اضافت معنی ته بالکل کټ ده نو دې دوالو صورتونو کې دا معرب دي او دریم چې د دې مضاف الیه لفظ کې حذف وي او نیت کې مراد وي به مبني وي ولی ځکه مضاف الیه ته احتیاج دی کنه ځکه خنیت کې دا احتیاج کې بشان د حروف شولا قبلو و بعدو وقتی کې مضاف باشد دا صورت کې چې مضاف وي او مضاف الیه محذوف منوی باشد او مضاف الیه پکې محذوف او بنیت کې مراد وي نو که مضاف الیه محذوف نیت کې نه مراد او یا باقاعده لفظ کې ذکر وي به معرب وي دا ظرف زمان او ظرف مکان لك حيث قدامو مخ کی تحتو لاندې فوقو برا بلکې شپږ وړ صورتونه جوړيږي خي طرف ته غس طرف ته مخ ته شاته لاندې برا شپږ جهاد دي دا ټول ظرف مکان ظروف مکانیه دي او دم على الاطلاق مبني نه دي د دې درې صورتونه دي کچری مضاف الیه لفظ کی ذکر ویو مضاف الیه لفظ کی نو ذکر او نیت کم نسیان منسیان شوی و نو مراد دوا دې دوړو حالتونه کې معرب او که مضاف الیه لفظ کی ذکر نو او نیت کی مراد به مبنی وي نو وی وقتی کې هغه وخت کې که مضاف باشد مضاف او مضاف الیه محذوف دغه دکن محذوف منوی باشد کجدا خبرم ختمه تعریف د اسماء ظروف وشو تقسیم وشو بل صيغو بیان وشو سره د وجد بنانا هفتم وم نمبر اسماء کنایات د دې په تعریف کو او د دې په دوه اقسام ذکر کو سره د صيغو نه سره د وجه بنا اسماء کنایات جمع اسم کنایی ده دا اسم ته ویل کیږي چې ول وضع د بار د کنایات شوی دا اسم ته ویل کیږي چې وضع د بار د کنایات شوی او څوک وي دا اسم ته ویل کیږي چې وضع شوی د بار د کنایات او د عدد یا د کنایات او د خبرو صاحب د کافی د تدویم تعریف ته اشاره کړی چې وضع شوی د بار د عدد یا د بار د خبرو اسماء اصوات اسماء کنایات چون کم به د دې دوه قسم دي دویم نمبر اول نمبر تعریف شو دویم نمبر د دې اقسام نو د دې دوه اقسام دي یو
کنایه د عادت نه او دویم کنایه د خبرونه کم چې کنایه د عادت نه د لکه کم او کذا او کم چې کنایه د خبرونه د لکه کیت او ذیتا څنګه کنایه د عادت نه د راضی ورلا اسماء کنایت چون کم و کذا کنایت از عادت دا کنایت د عادت نه دی کنایه د عادت نه دا چې دلته خلق یو کس بل ته وایي کنه ما سره دومره روپۍ دي دا دومره اصل کې تعداد بیان کړي دومره عادت سره ما سره روپۍ دي خو بیان تعین ولا ونکړو چې څو دي زر دي 2000 دي دومره کنایي پرې خدل نه رسېږي دغه شان کنایي از حدیث یسلوي یار بلانکی راته دا خبرې وکړلې بلانکی ته ما دومره خبرې وکړلې څه دی ویل هغه وضاحت ونه کی خو کنایي پرې دي نه دي ته وایي کنایت از حدیث خجی دا ولی مبنی دی نو بده کې اول کم ده کم د بار د استفهام راځي وصل کې استفهام د بار حرف ده او کذا د کابی تشبیه او د ذا اسم اشاره نه مرکب ده نکاب حرف ده او ذا خو اسم اشاره ده خو مخکې درشي مبنی او کیتا او زیتا دې مبارک خلق لند وجدا بیانې وېدام ترکیب کې نو واقع کیږي هشتم مرکب بنائی دا مخکې در شوی مرکب غیر مفید کې دویم قسم مرکب بنائی در شوی وکړ برحال تعریف ول من کړو د کافی تعریف دا کل اسم من کلمتين ليس بينهما نسبه د هر اسم ته ویل کېږي د دوو کلمو نه جوړ یو خپل منځ کې نسبت نوي منګه پورا داسې تعریف کړو دا مرکب غیر مفید ته ویل کېږي یو چې د دوو کلمو نه جوړ یو منځ کې نسبت نوي دوا او دویمه کلمه پکې متضمن حرف لري وي او موږ ول حکم بیان کړو د دې دواړه اجزا مبني وي بر فتحه اول جز منځ کې دی او دویم جز شری متضمن دی حرف لره حرف مبني اصل دی دا مبني شو نه رسېږي مرحل اتواړه مرکب بنای اقسام پورې شو راځي وسیدي عربی کی وایي به بلکشن اجرا وکړه په ورسېدلې کنه ان شاء الله الرابع اسماء والافعال څلورم نمبر اسماء افعال دي تعریف ولکړه د لاندې کلمه تدل علی دا کلمه ده چې دلالت کوي علامه په هغه معنی باندې هغه شی باندې دسی وای دا کلمه ده چې دلالت کوي په هغه اسم باندې يدل علیه الفعل په هغه معنی باندې سیده دا کلمه ده چې دلالت په داسې یو معنی کوي چې باغی باندې فعل دلالت کوي یعنی د فعل والا معنی وي غیر انها لا تقبل علامه الفعل علامات د فعل نه قبلي ولا يكون به تصريف ورسره گردانی من کیږي د فعل پشان وهي على قسمين الاول بمعنى الامر الحاضر اول چې په معنا د امر حاضر ویل کرویدا بل هي هل هلما الثاني دوم بمعنى الفعل الماضي مثل هيهات وشتانا وسرعانا الخامس اسماء والاصوات بنظم نمبر اسماء اصوات دي لاندې تعریف کړي هي ما تشابهت دا هغه اسماء دي چې دا مشابه دي اسم الفعل الګ اسماء اصوات چې دي کنه وېدام د اسم فعل سره مشابهت لري څنګه من حيث صحه الاكتفاء بها هغه دا چې بده من اکتفا کیږي وانما لم يجعلها من اسماء الافعال اسماء افعال ونغرزول ځکه دې کې ضمیر نه او دا ترکیب کې نه واقع کیږي هغه شان او واقع کیږي دا نه واقع کیږي وهي التي ليست اسماء مستقله داغدي چې مستقل اسماء نوي ولكن نفس اصواتها بلکې دا صرف اوازونه وي تدل على بعض المعاني چې دغه اوازونه په بعضي معنی دلالت کوي لکه اوح او دغه شان اوف او دا یو اندرونی کیفیت باندې دلالت کوي او بخم دغه شان یو کیفیت باندې دلالت کوي خوشحالي او نخ دا حیوان تواز کول د بار او غاقه دا غي आवाज نقل کول د پانا
شپږم نمبر اسماء الظروف وهي على قسمين ظروف الزمان وظروف الزمان دي وهي اذ واذا ومتى وكيف وايان وامس ومذ ومنذ وقد وقبل وبعد بيبد اخرو دو کی وی والاخيران اخری دوا يكون مبنيان على الضم دا بضمي سره مبني بكلا اذا كان مضافين كلا چې دا مضاف یو مع كون المضاف اليه محذوفا منويا سره د دینه چې مضاف الیه به کې محذوف او نیت کې به مراد وي مثل قوله تعالى لله الامر من كل شيء مضاف الیه محذوف ده لله الامر من قبل كل شيء من قبل كل شيء ومن بعد كل شيء دوړو کې مضاف الیه محذوفه وظروف المكان وهي حيث وقدام وتحت وفوق دلته وي بشرط ان تكون مضافا بدي شرط باندې چې وی مضاف دي کې هر یو والمضاف الیه چې د محذوفا منوی یا محذوف نیت کې مراد وي فتكون مبنيه على الضم دا بضمي مبني وي السابع وم اسماء الكنايات دي حكم وكذا وهما كنايتان يعني العدد دا دوړه د عدد نه کنایات دي وکيت وذيت دویم داشو وهما كنايتان يعني التحدث د خبرنا الثامن المركب البنائي نحو 11 وقد مر ذكره في المركب غير المفيد تاسو پیږئ لکبر وګورئ ازيد قل اعوذ برب الناس نشروع کو نخبي یا الحمد نبشروع کو الحمد لله سوره فاتحه کې موږ علم ویلو حمد ویلو الحمد لله ویلو رب ویلو عالمین ویلو وسراشي الرحمن کې الف لام تا الف لام لفظ دې ځکه ما يتلفظ به الانسان دې مستعمل خپل معنی لري د استغراق یا د جنس دغه شنوري به لفظ مستعمل بدو قسم معنی د کلمه او کلام د پکې کلمه ده ځکه تنها ک دلالت کو نت بر ایک معنی ده یو معنی دلالت کوي به د غیر اقسام د اسم فعل حرف د پکې حرف د حرف رسی به ال یادو مسرب تعریف د حرف علامه د حرف پکې صدا غدا چې دی کنه د اسم علامه شتاونه بګر فعل نو تعریف یې سره دا کلمه ده یو چې بخپل مستقله معنی باندې دلالت نه کوي دوا او فعل سره زمانه سره تعلق نه ویدري به معرب دی که مبني دی بس تغیو کنه نو چې دا مبني دی ولی ځکه جمله حروف مبني دي نور بس دی نشتلا رحمان دا لفظ دی ځکه ما يتلفظ به الانسان مستعمل دی معنی ور کوي به دوا اقسام کې کلمه ده ولی تنها ک دلالت کو نت بر یک معنی دا غیر درې اقسام دي دا پکې اسم دي ولی کلمه ده په مستقله معنی دلالت کی زمانه سره تعلق هم نشته دي علامه پکې د اسم سره الرحمن کی الف لام داخل لیکنا نرسی به امن ویلو د اسم په علامو کې چې مفرد وی موصوف او صفت دواړه علامې دي دم بس ویلو بارنا صفت هم دي صفت هم علامه ویلو ها چې صفت کله جمله به بلا مسله ده چې مفرد وی زیادو څه دی موږ دا خبره کړې وکړه سازین کې د بارنا چې څنګه موصوف علامه د اسم دغه شان مفرد صفت چې د علامه د چا ده اسم ده به معرب مبني کې دا معرب دی ځکه ترکیب کې واقع دی خپل په ترکیب کې واقع دی او د عامل سره راغلی لنډه دا د معرب ذکر چې اصل په اسماء کې اعراب دینو البته موږ دا ویلو چې اسم معرب ال واقع کې چې دوه شرط دي یو دا چې په ترکیب کې واقع وي او دویم چې مبني اصل سره مشابهت نه یعنی اسم غیر متمکن نه ادواله نه دینو وای شری بي ابي الرحمن الرحيم کې بيني دا غشن ترکیب دی پری بيدو به اور بسې څوک دی مالک یوم الدین مالک دم لفظ دی او به بلفظ کې مستعمل دی ځکه ما تلفظ بالانسان دی مانم ور کوي صرف مالکی یادو به بدوا اقسامو کې کلمه ده ځکه
تنها کا دلالت کند بر یک معنی بداغی بدر اقسامو کې اسم دی تعریب سره کلمت تدل على معنى في نفسها غير مقترنة بأحد الأزمنة الثلاثة او علامه د اسم بکی مضاف دے کنا مالک یوم الدین او به معرب مبنی کې معرب دے ځکه اصل په اسم کې اعراب دے د اسم معرب د بار یو اسم معرب جوړېدو د بار دو شرایط دي ترکیب کې واقعي دا واقع دي مبني اصل سره مشابهت نه دي هم نشته پس هم دا ویلې دي نو د مرکب والا بو یو مالک یوم الدین دا ټول موصوف صفت لګي بس خپل قصه کې برنال کیږي خرجی د مرکب د باربل مثال وایو قل سره د ضمیر ښه دا لفظ دې ځکه ما يتلفظ به الانسان دې مستعمل دې به دوا اقسام دي منفرد مرکب دا مرکب دې قل مرکب دې ښه ځکه دوه کلمو نه جوړ دي یو قل او بل پکې انت دې به د مرکب دوا اقسام دي مفید غیر مفید دا بکی مفید دي ځکه چې قائل بسکوت کی سمیت پیدا تا مرسی د خپل مقولم ذکر کیږي به د مفید دوا اقسام دي مرکب مفید دوا اقسام کم خبریه او انشائیه دا بکی انشائیه ده ځکه قل امر دی نو څه ده کنه به موږ ویلو چې کلمه د کلام د دوو کلمو نه کم نشي جوړېدل او د زیات حد نشته به چې دوو نه به کله دوه لفظن ذکر وي او کله یو ذکر وي بل تقدیرا وي دل دا غيوه د چې یو ذکر دا بل تقدیرا ده او به مورب مبني کی جمله من حيث الجمله مبني دم ذهن کې کېنه وي خو صرف قل چې قال دم مبني دي ځکه امر حاضر دی بس وکړو